آیا د پی ټی آی لیډرشپ واقعي عمران خان ماینس کو خپل فیصله د عمران خان نه بغیر کول شروع کړ. علیما خان پرون عمران خان سره په جیل کې ملاقات کړی دی چې د ملاقات نه کله بهر راووته نو بیا علیما خان نه یو تپوس شو چې آیا په کې پی کې د کې پی کې حکومت بجټ پیش کو د عمران خان سره د مشورې نه بغیر نو آیا عمران خان واقعي ماینس شو؟ نو الیمین ګنداپور نه سوري علیما خان ورته وی چې او عمران خان ماینس کړی دغه خلکو. نو دا خبره په میډیا باندې ډیره زیاته ورل شوې وه چې نن سهار وختي بیا ګنداپور سپریم کورټ له تللی دی چې زموږ ملاقاتونه عمران خان سره ولې نه کیږي. زموږ هغه مشر دی، زموږ د پارټۍ لیډر دی، چونکې پی ټی آی حکومت په کې پی کې عمران خان سره چې کومې ملاقات یا مشاورات نه بغیر کوم بجټ پیش کړی دی نو هغه یوه ډېره غټه مسله د پی ټی آی لیډرشپ دپاره په کې پی کې جوړه کړې ده. څنګه چې د ویډیو سټارټ کې تاسو له مو وي چې د عمران خان خپله وي، عمران خان خور خپله وي چې عمران خان ماینس کړی د شو. د عمران خان ګور اصل کې نه ماینس شوی دی، عمران خان تر هغې نشي ماینس کېدی تر څو چې عوامو د هغه سپورټ نه وي پرېښي. یو کس سره چې د عوامو سپورټ وي، یو سیاسي سړي سره چې د عوامو سپورټ وي نو هغه هېڅ کله هم نشي ماینس کېدی. اوس ګنداپور ټول خلک په ګنداپور باندې تنقید کوي چې تا بجټ ولې دومره زر په منظور کړو چونکې پنجاب او وفاق لا تر اوسه پورې بجټ نه دی منظور کړی. نو ګنداپور بیا سهار وختي تللی دی سپریم کورټ ته، د جسټس منصور علي شاه عدالت ته تللی دی چې هلته یې عمران خان سره د ملاقات درخواست کړی دی. نو جسټس منصور علي شاه صاحب ورته ویلي دي چې لاړ شه چیف جسټس یحیی افریدي ته ورشه، هغه سره دا مسله ډسکس کو، دا مسلې ما سره مه ډسکس کو. هغه هم ولله ویلي چې زه ورده چیف جسټس یحیی افریدي له ورشه. نو پی ټی آی لیډرشپ ویلي دي ګوره بجټ دی پیش کو. نو پی ټی آی لیډرشپ وایي که چېرې دا بجټ موږ نه وی پیش کړی نو کېدای شي زموږ نه د پی ټی آی چې کوم په کې پی کې حکومت ته کېدای شي زموږ نه هغه تللی وي. ځکه بیا د پی ټی آی د کې پی کې چې کومه صوبه ده په دې باندې ګورنر راج لګېدو او وفاق حکومت په بیا دلته ټیک اوور کولو. په کې پی کې به فاینانشل ایمرجنسي لګېده او موږ به په جیلونو کې اچولو. نو دې حوالې سره شاهد خټک چې کوم دی هغه یو ډېر زبردست ټویټ کړی دی. وروره شاهد خټک هم د پی ټی آی سړی دی، هغه د شاهد خټک یو د اے ان پي والا و، هغه اے ان پي والا نه د پی ټی آی یو بل لیډر دی جی، دی یو ډېر زبردست ټویټ کړی. دوست په ټویټ کې څه خبرې کړي دي راځئ په هغې باندې ډیټیل سره خبره کوو. سو شاهد خټک ویلي دي په خپل ټویټ کې چې پارټۍ نه ټول غدار بهر کړلی شي او چې کې پی کې حکومت د عمران خان د نظریې بوج نشي اوچتولی نو تحلیل دې کړي دا پارټي تحلیل کې یا د اسمبلی تحلیل کې چې د عمران خان نظریه نشي دا کولی او موږ ته د پارټۍ د وفادارانو نمونه راکړي، موږ ته د پارټۍ د وفادارو نمونه وښیي چې موږ هغې سره روان شو او که موږ غدار یو نو موږ هم د پارټۍ نه بهر کوي. بل سم سړی راولئ چې هغه له موقع میلو شي، د پارټۍ عهدې وایي تاسو سره دي، فیصلې تاسو کوئ، مزې تاسو کوئ او کنزل موږ ته کوي عوام. که تاسو نااهل یئ او نو استعفا واخلئ چې بل چا ته موقع میلو شي چې هغه ستاسو نه بهتر کار وکړي. دا شاید خټک چې کوم دی د پی ټی آی لیډرشپ له دا ټویټ کړی. وروره که چېرې تاسو وایي د عمران خان نظریه تاسو نشئ اوچتولی نو بیا پرېږدئ استعفا واخلئ چې بل سړی را مخکې شي، وفادار سړی را مخکې شي چې هغه نظریه د عمران خان په نظریه باندې کار کوي نو موږ هم ورسره شو. که چېرې تاسو له موږ هم غدار کار نو موږ هم بهر کوي، صحیح سړی را مخکې کوي. نو خیر دا خو شاید خټک ټویټ نور ګنداپور ولې سپریم کورټ ته تللی و هم در سره ډسکس کړل. نو دا په دې ویډیو کې اهم اپډیټس و. دې حوالې سره تاسو سره لرئ کمنټ لازمي وکړئ.